السلام علیکم ملګرو. پرون په عمران خان او شاه محمود قریشي باندې په سایفر کیس کې فرد جرم عاید شوی دی. د فرد جرم عاید کېدو نه پس ډیر مرګري مال هم میسجو کې ټپوسونه کوي چې فرد جرم څه شی دی. ډیر خلک دا سوچ کوي چې کېدای شي د فرد جرم عاید کېدو نه پس عمران خان ته یو غټه سزا ملو شي یا د فرد جرم خپل یو غټه سزا ویجی. نو په دې ویډیو کې ډیر ساده الفاظو کې ډیر آسان الفاظو کې تاسو لزه ویم چې فرد جرم څه شی دی. آیا دا خپل یو سزا ده یا دینه پس سزا سناویږي یا د کې د مجرمانو سره سلوک کیږي. نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم ډیر په ساده الفاظو کې جی. ډیر ټایم نه خراب ورازو جی. خملګرو کله چې په یو جرم وشي کله چې یو جرم وشي نو کې بیا اف ای آر خامخا درج کیږي. اف ای آر کیږي پولیس ته بیا پولیس سره یوځای شي پولیس ډپارټمنټ را یوځای شي انویسټیګیشن افسران را یوځای شي جی او په هغه اف ای آر باندې خپل انویسټیګیشن وکي هغه جرم باندې خپل انویسټیګیشن وکي. جرم نه انویسټیګیشن کولو کې له خامخا ثبوتونه هم ملو شي گواهان ولا هم ملو شي ټول ارسه ثبوتونه گواهان انویسټیګیشن اف ای آر بیا دغه پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی راواخلي او جج له په میز باندې کیږي. جج له په تاریخ کې تاریخ وي مجرمان هم په کټهره کې ولاړ وي په هغه باکس کې ولاړ وي او جج له ټول هرڅه اف ای آر سره اف ای آر د گواهانو بیانونه انویسټیګیشن چې کوم کړی وي ثبوتونه را ټول جج له مخامخ په میز باندې کیږي. بیا جج ځان له مخامخ هغه مجرمان هم دري او هغه ټول هرڅه جج دغه په مخ کې ریډ کیږي چې دا ټول هرڅه تاسو په خلاف پولیس را جمع کړی دي د فلانې کس پکې گواه دي د فلانې شی پکې ثبوت دي فلانې کس دا ثبوتونه په تاسو را دغه شوی دي. دلته په عمران خان او په شاه محمود قریشي باندې چې کم فرد جرم را جمع شوی دي دا په اف ای ای والا کړی دی جی. اف ای ای والا ټول ثبوتونه ټول گواهان چې کم دي اف ای ای والا را جمع کړی دي. نو دی له فرد جرم ویل شي. دا فرد جرم څه شي؟ دا پیپرز وي مختلف کاغذونه چې کې اف ای آر شاملي گواهانو سټیټمنټ د گواهانو بیان پکې شاملي ثبوتونه پکې شامل دي. نو پرون عمران خان ته په عدالت کې چې کوم سپیشل عدالت پاډیاله جیل کې لګي عمران خان او شاه محمود قریشي جج ځان ته مخامخ حضور لو جج ولوي چې دا د فرد جرم دی او دا تاسو له منظور دی کنه. دا مطلب پرون تاسو لاله ډیما خبره یو ویډیو جوړ کړی هم وچی کې اف ای ای ولا کم الزامات یا کم خبرې کړې وي د عمران خان خلاف شي. مطلب عمران خان په سایفر کې چینجز کړی دی او سایفر د خپل مقصد د لپاره استعمال کړی دی د قومي سلامتی په ځای د خپل ذاتی مقصد د لپاره استعمال کړی دی. قوم ته شو کړی دا مختلف خبرې وي پاره کې. نو دا ټول خبرې جج وورولې عمران خان ته او شاه محمود قریشي ته وی چې دا رنګ سایفر راغو په دې تاریخ او بیا تاسو د خپل مقصد د لپاره استعمال کو فلانې ډنګره ټول هر څه خبرې ولو کیږي. نو بیا عمران خان او شاه محمود قریشي نه تاسو مو کو چې آیا دا فرد جرم تاسو له قبول لیکنه. نو عمران خان ورلوي چې نه دا موږ له قبول نه. شاه محمود قریشي ولا هم ویل دي چې نه جی دا فرد جرم چې کوم دی موږ له قبول نه دی او دا غینه صحت جرم نه انکار کړي. صحت جرم ولا هم ویل شي صحت جرم نه انکار کړي. خو بیا چې کله انکار وکي مجرم نو بیا څه چل کیږي چې کله اومن نو بیا څه چل کیږي چې کله فرد جرم اومن یو مجرم فرد جرم اومن نو بیا جج چې کوم دی په غي باندې سزا سناوي چې د فرد جرم اومن نو بس اوس د مجرم دا سزا شو جی. او چې کله اونمن نو بیا کیس روان شي جی. بیا وکیلان هم را یوځای شي هغه کیس چې کوم دی پوره ډیټیل سره دوباره روان شي. نو د دې کې عمران خان او شاه محمود قریشي کوم دی فرد جرم نه صحت جرم نه انکار کړی دی جی. اوس کیس د عمران خان چې کوم وکیلان دی خپل کوششونه کمپلیټلی روان کړی دي. عمران خان صفا صحت جرم نه انکار کړی دی. جج ته ویلي چې دې سره پورا سایفر کاپی اٹیچ کا اوریجنل سایفر شو چې لکه مطلب تاسو وایي د دې بیا کاپیان یو اوریجنل سایفر چې کوم دی د خپل ځای التپروتی او کاپیان چې کوم دی مختلف کسانو باندې لکه وزیر اعظم لا آرمی چیف لا چې کوم د ملک منیجمنت غیلا هډ وی د منیج کوم هډ وی لا ورسېږي. نو چې لکه مطلب عمران خان ولوي چې ما نه تاسو وایي چې سایفر درو کړی د نو کاپی اوریجنل سایفر شو اوریجنل سایفر دې سره ټچ کوي چې ما پکې څه چینجز کړی دی او سره ټچ کوي چې او دا اوریجنل او دا پکې عمران خان چینجز کړی دي. کم ځکه ما ملک له نقصان ورکړ دی سایفر خلکو له شو کوي د سایفر چې کلمه عوام له شو کو نه نه ملک له څه نقصان ورسېدو پکې ولیکي. عمران خان ولا دا غران خبرې کړې دي. نو دا کیس چې کوم دی په عمران خان باندې هیڅ قسم سزا مزاله نه ده ختلې. صرف فرد جرم او د فرد جرم حقیقت مې د دې ویډیو کې ویجی. ډیره زیاته مننه. والسلام.